تفسیر روح المانی لیکلی علامه علوسی رحمه الله په بنی اسرائیل کې یو ولی الله دی هغه په یو ډېر ښه خاندان کې د یو ډېر مټو والا او د ډېر مال والا او د ډېر خایس والا ښځه کړې ده او دا د خدای ډېر لوی ولی دی عبادتونه به کول د یو ځل الله تعالی جړاګانې کوي پروردګار زما یو دعا داسې قبول کړي چې څنګه زما خوښي الله ورته فرمایي وستا به داسې دعا قبولوم چې څنګه ستا خوښي اوس ولی الله سره الله تعالی ورته فرمایي د خوشاله راغو بیبي ورته څنګه خوشاله بس خوشاله خیر د دې زوروري خزنه خو سړی مجبوري کنه نن سبا خو د کمزور نم سړی مجبوري خبره پوه شو کنه نو دغه مجبورو غریب نو خزه ته حال ویل چې خدای را سره وعده فرمایي چې درې دعاګانې به داسې قبولوم چې څنګه ستا خوښي نو دی ورته خاوند نه ټول عمر خو مې سر تیر کو او دا خسته ځواني مې سره زړه کو زما رونو خاندانم ستا ډېر قدر عزت کې ډېر مال حالم در باندې خرج کړي نو زمام در باندې څه حق شته وې حق خو دې را باندې ډېر دی ویل یو دعا به د درو دعاګانو نه ماته کوي چپ سقل به دي خړلې خدای دې به خو باسه وې نه ګوره زما خبرو منه کې نه بیان نظم ولی الله چې کوم نه پیغام وړه کدا لاړه خو را پسیرونه راضي او د بوسوس خیره نه جوړي وې خزه وې دا دعا وکړي خدای پاک مال دې الکی خسته خزه وګرځي هغه وې دام څه دعا د خدای دې تباکا ویل بس کو دغه دعا را لغوړی ټیک دی نظم اورونه پر سره ولم دوی پروردگار زما د خزه د دې الکی خسته او ځوانه پیغله خزه وګرځو بس خدای ځوانه کا او چې اوسوره دې تیر شي بزرګم خوشاله دي په زوړ عمر ځوانه خزه دې کې بزرګ اوس خوشاله دا خزه ورته وایي چې سړیا ته خدای ډېر لوی ولی او ما ته دعا وکا او زه دا پیغله شو نو مال اوس خزل می خاون په کار دی او ته خو بس د خدای دوست بس په مصلی پروت وسکنه او الله الله کوونو تسکه په خزو طلاق راکې نو زه یو بل ځان ځوان میړو کوم نو دې غوسه شو او بس غوسه کې ورته وی چې پروردګار دویمه دعا مې دار چې دا د الهی د ټول نه بدمخي او تک تور او زړه خزو بعد एकदम د قشانه گونج مونج شو زیړ غاخونه زیړ سترګیو تور مخ برګو ودی ولاته بخپو پری اوی بخپو پری وتنم پریدم نه بس لاړ روم پسې وې دا اغي نه پیژنې دا څه شي وې زستاسو اخورم دا ولی ولا برکت وې ما ته دعا کړې چې خدای دا څه کړه بعد اغي خو غوسه شو راو کوته کې راوړ ولی ولا سپته ونی وې خدای بوسوس خېته جوړ کړ په جواب ته د خپل زبرګې زمو په خور پخې دوی الله درېمه دعا مې دادا چې دا خزه مې غزور حالت ته بوزا نو چې دا څه خزه دیو کنه بیا به بوسوس خېم جوړي